الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اے مومنانو مخورئ تاسو مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په نارواو سره الا ان تكون تجارتا مگر کوي دا مالونه تجارت عن تراض منکم پر رضا سره ستاسو نه ولا تقتلوا انفسکم او مو وژنئ ځانونه خپل ان الله کان بكم رحیما یقینا الله پاک دی په تاسو باندې مهربانه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او څوک چې وکړي دا کار په زیاتی او ظلم سره وسوف نصلیه نارا نو زه ده چې موږ به دی داخل کو اور ته وکان ذلک علی الله یسیرا او دی دا کار په الله باندې آسان. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې د عزت د حفاظت احکام بیان شو د یتیمانانو د زنانو حقوق هغه بیان شو نو اوس د خلقو د مالونو د حفاظت احکام بیانوي. فرمایي چې مسلمانانو تاسو مخورئ مالونه خپله په خپل منځ کې په باطله طریقه باندې باطل د حق په مقابله کې استعمالیږي نو هر هغه شی چې هغې لره ثبات او قرار نه وي نو هغې ته باطل ویلی کېږي. نو په دې مقام کې د باطل نه ټولې هغه ناحقه طریقې مراد دي چې په هغې سره مالونه حاصلېږي لکه غلا او ډاکه نو غصب او د دوکې بیع بیع الغرر ورته وي دارنګې جواري رشوت خیانت رواجي خوراکونه چې مال د سړي خپل یو په غلطه طریقه باندې چې کوم دی هغه استعمالوي یا په غلط ځای کې لګوي د نوم نمود او د ریا دپاره خیراتونه وغیره هغه پې کوي ځان له وختونه مقرروي په هغې کې عبادت ګڼي. دغرنګې پردي مالونه خوړل خیانتونه کوله دغرنګې د جاهلیت آبی چې بیع الحساد بیع ملامسه بیع منابزه بیع الحبل الحبله دا ټولې باطلې طریقې دي. بیع الحساد دا د جاهلیت د دور بیه وه یو سړي به ګټه وویشته په یو سامان باندې به ولګېده هغه به د هغه شو هغه سامان به بیا که ښه و او که خراب به بس خبره ختمه دا د ده شو. ملامسه کپړه به یا بل یو مال به هغه به سړي خرڅه په هغې باندې به چا ګوتې وله وروړلې هغه به یې مسه کړ نو بس بیه نافظ شوه بیا سړی که خوشحاله و که خفه به هغه سامان به پکې کتلی و چې دا صحیح دی که غلط دی دا کپړه پاکي ټیک ده او که ښه نه ده خرابه ده بس نافظ شوه. دا بیع منابزه ارتاو به یې کو شی کپړه وغیره دا به یې ارتاو کړه میدان ته به یې وویشته او دا بس چې چا به اواز وکړو دا به دغه شوه حبل الحبلان د دې میخې د دې غوا د دې بیزې په خېټه کې چې کوم بچی دی د هغې بیه د هغې د بچي بیه د هغې چې کوم بچی پیدا شي دا به زمای دا ټول باطل طریقې وي. باطل طریقو باندې یو بل مالونه مه خورئ که تجارت وي او په رضامندۍ سره یې تجارت وي. د حلال مال د حاصلولو نورې ډېرې طریقې دي د میراث په طریقه باندې حاصلېږي د هبې په طریقه تجارت د مهر نور صحیح طریقې شته. نو دلته تجارت ولې ذکر کړه نو تجارت د دې لپاره چې د مال د ګټلو ښه لار چې د هغه تجارت ده الا ان تکونه تجارتا مگر کوي دا مالونه تجارت عن تراض منکما صادرة عن تراض منکم چې دا مالونه تجارت وي دا تجارت صادر وي شوی وي په رضامندۍ ستاسو نه رضامندۍ دا قید یې ورسره ځکه ولګو چې په دغه مخکې څومره بیې موږ ذکر کړی دی په دې ټولو باندې رد شو
په هغې کې به د هغه مشتري چې کوم دی رضا نه وه نو خو هسې په زور به پې بیه مسلط شوه نافظ به شوه نو د هغې دپاره نو قانون اسلام راغی هغه قانون بیان کړه په اخیستلو او خرڅولو کې رضا شرط ده بیع وایي دغې ته مبادرة المال بالمال بالتراضي بدلول د مال په مال سره په رضامندتیا باندې دواړه طرفه هغه رضا وي بایع او مشتري اخیستونکي خرڅوونکي ولا تقتلوا انفسکم مه وژنئ نفسونه خپل یعنې یو بل مه وژنئ او د یو بل وژل داسې دي لکه ځان چې وژنئ دا بل وژل نه دي دا خپل ځان وژل دي ان الله کان بكم رحیما یقینا الله پاک دی په تاسو باندې مهربانه نو چې مهربانه دی نو هغه داسې احکامات تاسو بیان کړي دي چې په هغه کې ستاسو خیر دی فایده ده یو بل وژنئ ما یو بل قتلوئ ما په دې کې تاوان دی نو دا حرام شو انفسکما یعنی خپل همجنس یو بل نور مسلمانان دا مه وژنئ یا د نفس نه مراد چې کوم د انفسکم د دې نه مراد خپل ځانونه دي خپل ځانونه مه وژنئ نو هغه مختلف طریقې دي د هغې په توره باندې چې سړی په څه مشکلاتو کې ګیر شي نو توره راواخلي ټوپک راواخلي او په هغې باندې ځان مړ کړي نبي علیه السلام فرمایي چې په مخکنو امتونو کې یو سړی و هغه لاس باندې زخم و کله چې هغه زخم سیوا شو نو هغه وارخطا کړو نو خپل لاس یې پرې کړ د هغې نه وینه شروع شوه د دوی چې سړی مړ شو نو الله پاک فرمایل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه دې بنده زما ته تعدي وکړه په خپل نفس باندې دې ما ته راغی په خپل نفس سره جلدي وکړه تعدي وکړه ما په ده باندې جنت حرام کو او خودکشي کول چې ځان مړ کړي حدیث کې راځي چې څوک خودکشي وکړي ځان مړ کړي نو بیا به په قیامت کې په آخرت کې چې په څه طریقه باندې ځان وژل دی په هغه طریقه به د کار دغه وي په هغه طریقه به ځان وژلي که چا زهر سکري هغه زهرو پیاله به ورسره په لاس کې هغه به سکي او مرګ خو هلته نشته مرګ نشته خو نه ژوند د ژوند په شانتې دی او مرګ شته نه مري به نه نو هغه به زهر به سکي او بیا به تازه کېږي بیا به سکي دغه که چا ځان په چاړه باندې وهلی نو دا چاړه به ورسره په لاس کې دا خپله خېټه به وهي مثلا دا یا نو دغه شان د خودکشي چې وکړي نو په هغې باندې غټ سړی چې دی لوی عالم د ښار هغه پې جنازه نه کوي زجرن جنازه په هغه باندې شته جنازه به پې کوي او داسې کافر کېږي نه په دې باندې غټ ګناه یې وکړو کافر نه دی خودکشي وکړه ډېر غټ ګناه یې وکړو نو جنازه به پې کېږي او کفن دفن به کېږي د لاسنیوي ته به خلک کښېني خو غټ سړی به ورله نه ځي لوی عالم مفتي قاضي ته به ورله نه ځي ځکه بیا خلکو ته وایي به چې فلانې عالم هم راغلی هغه یې لاسنیوی وکړه دا چېرته ښه کار دی نبي علیه السلام دغه شان سړي جنازه په خپله نه ده کړې چې ځان یې وژلی دویم دا دی بالالقاء الى التهلکة ځان مه وژنئ په هغه غورځولو سره هلاکت ته ځان سړی هلاکت ته وغورځي داسې ځای ته ځي چې هلته د ده مرګ وي مرګ د مرګ ځای نه به سړی ځان دا هر انسان چې دی هر حیوان فطرتا د مرګ نه ځان بچ کوي د تکلیف نه ځان بچ کوي د مصیبت نه ځان بچ کوي نو هغه خو لیونی چې هغه ځي مرګ پسې او په مصیبت او په تکلیف پسې ځي هغه خو جوړ سړی خو نه لیونی عمرو بن عاص رضی الله عنه په غزا د ذات السلاسل کې د امیر و مشر و د لښکر د شپې احتلام ورته وشو اوبه ډېرې زیاتې یخې وې دی ولګېد اودس یې وکړو تیمم یې وواهه بیا خلکو لمونځ وکړو هغه کسان ورته وویل چې په جنابت کې دې موږ لمونځ وکړو هغه ویم دقسې مې وکړه نو هغه کسان چې واپس راغله نبي علیه السلام ته شکایت وکړو چې دا خو د اودس وکړو تیمم یې وواهه غسل یې ونه کړو موږ لمونځ وکړو عمرو بن عاص رضی الله عنه نبي اسلام راوغوښته وی دا دې څه چل وکړو هغه وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم اوبه ډېرې یخې وې زما په پیران نه راتله وې
اما دا آیات اوریدل او قرآن کې ولا تقتلوا انفسکم ځانونه مه وژنئ نو ما ځان نشو وژلی یو خوب وبدلی نبی علیه السلام وخندل فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یقل شیئا وی خندل څه ورته ونه ویل پرېښوده نو هغه ته پته وه چې هغه به چېرته بیمار و چې دا یخې اوبه استعمالولې یو تکلیف به ورته رسېده نو غسل ځکه نه وکړی نو د هلاکت د ځای نه سړی ځان بچ کوي دریم دا لا تقتلوا انفسکم بترک تجارت که نه ځان مه وژنئ په ترک د تجارت باندې چې تجارتونه ګټه وټه دا پرېږدئ نو بیا به خلق وایي ښه په خوله به ناستې نو سجل به کوئ خورئ به څه ځان هلاکت ته مه غورځوئ بیا به وږي ناستې څلورم دا لا تقتلوا انفسکم باکل اموال الناس بالباطل مه وژنئ تاسو ځانونه په خوراک د مالونو د خلقو په باطل طریقه باندې چې د خلقو مالونه په باطله طریقه باندې خورئ دا خپل ځان وژل دي د دې نه نقصانات پیدا کېږي د دې نقصانات ډېر زیات دي شر شدت دا دې پیدا کېږي ته خو به د پردی مال خوري خو تا ته پرېږدي نه که نه د څو پورې به خورې میاشت به وخوري 2 میاشتې کال به وخوري اخر به هغه ته نه پرېږدي دغه مال باندې سړی ځان وموژني نو چې ځان پرې وژني نو بیا بل وموژني بیا پرېږدي نه نو ځان پرې مه وژنئ نو د مالونو په حاصلولو کې دومره مشقتونه پنځمه طریقه دا ده چې دومره مشقت هم مه برداشت کوئ چې هغه ستاسو د وسه نه وي چې ځان پرې مړ کړئ دا هم مه کوئ نو ذالک نو لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما تاسو مه وژنئ خپل ځانونه یقینا په تاسو باندې الله پاک مهربانه دی ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما څوک چې وکړي دا کار په زیاتي او په ظلم سره فسوف نصلیه نارا نو زر ده چې موږ به د داخل کو اور ته او دا کار په الله باندې آسان دی څوک چې دا کار وکړي نو ذالک کې اشاره ده د قتل ته څوک چې دا قتل وکړي یا دا نور کارونه چې ذکر شو یتیمانانو مال خوراک دی د یتیمانانو جنکو سره چې کوم دی هغه نکاح کول دي هغو له مهر نه ورکول دي پردي مالونه په باطله طریقه باندې خوراک خپل ځان وژل بل وژله دا چې وکړي دا کار وکړي عدوان او ظلمنه په عدوان او په ظلم سره عدوان د حد نه تېروتو ته ویل کېږي ظلم زیاتې نو عدوان دا متعدي ګناه دی فرق په دې کې دا دی ظلم چې دی هغه لازمي ګناه دی چې بل ته پې نقصان رسي هغه عدوان دی تجاوز زیاتې او چې ځان ته پې نقصان رسي نو هغه بیا ظلم دی نو په د بل چا باندې هم تجاوز او زیاتې مه کوئ ځان هم مه هلاکوئ نو دا یو فرق دا دی دویم فرق چې کوم دی هغه دا دی عدوانا هغه شی دی چې هغه ابتداء جایز وي وروستو په هغې کې زیادت حرام وي لکه مثلا یو وړوکی نهر دی په هغې کې سړی لامبي دا جایز دی خو چې سړی ځان سمندر ته ارتاو کړي د هغې منځ ته ځي نو دا حرام کار دی دا عدوان دی زیاتې دی او ظلم چې کوم دی هغه دا دی چې ابتداء هغه حرام وي د وختصر نه هغه شی حرام وي لکه چاړه راوالي سړی په ځان وهي یا ټوپک باندې ځان ولي دا مه کوئ څوک چې دا کار په ظلم او په زیاتي باندې کوي نو الله پاک به یې دوزخ ته داخل کړي نو دا خیر یې پکې ځکه ولګوو چې څوک چې دا کار وکړي په زیاتي او په ظلم سره دا قید ځکه دی چې بعضې کارونه داسې دي چې هغه په سهو او په غلطۍ یا په خطا سره کېږي په هغې کې بیا دی ماخوذ نه دی دا بنده داسې یو سړی چې کوم دی ټوپک راوالي تماشه پاکوي او جدي اوږې ته یې ونسي او دی ځان وولي نو دا غلطي ده غلطي په دې باندې دی ګناهګار نه دی او چې قصدن عمدن راوالي او دی خپل دغه ته ونسي زړه ته او سینې ته او ځان وولي بس دغه ګناهګار دی نو په دې کې کان وکان ذلک علی الله یسیر دا کار په الله باندې آسان دی آسان نو په دې کې مسلمانان ته یره ورکوي چې مسلمانان دا ګمانونه کړي چې دا مسلمان چې دی دا خو الله باندې ډېر ګران دی خدای پاک به دوزخ ته نه داخلي دله به سزا نه ورکوي نو خدای پاک وایي وکان ذلک علی الله یسیر دا کار الله باندې آسان دی چې دی د خدای حکم نه مني نو خدای پاک بیا د خیال هم نه ساتي بیا به دوزخ ته داخلوي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
وندخلکم مدخلا کریما چې تاسو ځان وساتئ د هغه غټو ګناهونو نه هغه چې تاسو د هغې نه منع کړی شوي نو موږ به لرې کړو ستاسو نه هغه واړه ګناهونه او موږ به داخل کړو تاسو هغه ځای د داخلېدو عزتمندو ته چې د غټو ګناهونو ځان ساتئ نو هغه واړه ګناهونه به پخپله الله پاک معاف کوي نو په دې آیت کې ډېر خوشخبري ده زیری دی او دا په هغه 8 آیتونو کې شامل دی چې امت ته په هغې کې زیری دی چې څوک د غټ ګناه نه ځان ساتي الله پاک به هغه واړه ګناهونه پخپله درته معاف کوي نو د دې نه دا معلومه شوه چې ګناهونه په 2 قسمه دي یو غټ ګناهونه دي او یو واړه ګناهونه دي نو د دې په منځ کې فرق دی او د دې ځان خپل تعریفونه دي خو دا تعریفونه چې کوم د علماو تقریبا 15 تعریفونه کړي دا غټ ګناه څه ته ویل کېږي او وړوکی ګناه څه ته ویل کېږي نو غټ ګناهونه چې دي چا 3 ذکر کړي احادیث کې راغلي دي څوک وایي ودي څوک وایي اویا دي څوک وایي چې بعض علما وایي چې 200 دي دا په احادیث مختلف سره غونډ کړي دي دا یې جوړ کړي دي نو څوک وایي چې په دې کې توقف وکړ دی یعنی موږ لا په دې کې بحث نه دی پکار چې دا غټ کوم دی وړوکی کوم دی موږ ته هر یو غټ دی خدای پاک موږ د یو کار نه منع کړي وي هغه نه کول پکار دی په دې باندې خدای پاک دا خپل مخلوق یاروي دا داسې وضاحت په قرآن په حدیث کې نه دی کړی چې دا غټ دی دا وړوکی دی خو بعضو ته غټ ویلي دي بعضو ګناهونو ته په حدیث کې غټ ویلی شوي دي نو دې کې د خدای پاک حکمت دی د لیلة القدر ښه شپه چې د هغه الله پاک پټه ساتلې ده چې هر یو سړی په دې کوشش وکړي چې هره شپه د عبادت کوي نو یو شپه به چېرته پېښه شي یا د جمعې په ورځ باندې دعا قبلېږي یو حدیث کې راغلی دی خو دا پټه ده دغه ټایم پټ دی دا یې چاته ښودلی نه دی چې په دغه ټایم کې مختلف اقوال په هغې کې شته تقریبا 250 قولونه دي په هغې کې لیکن هغه ټایم چې کوم دی هغه پټ الله پاک ساتل دی چې تامه ورځ سړی یو ورځ ده که نه ډېرې کوشش پکې وکړي دعاګانې کوي یو ټایم به پکې راشي چې په هغې کې به د دعا قبوله شي نو دغه شانتې دا واړه او غټ ګناهونه د دې نه د سړی ځان ساتي چې د دواړو نه به دی بچ شي چې ځان بچ کوي چې دواړو نه بچ شي او چې نه بچ کوي نو په دې دواړو کې اخته کېږي بیا به غټ هم کوي واړه به هم کوي نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې لا کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع اصرارنا غټ ګناه د استغفار سره نه پاتې کېږي دا غټ نه پاتې کېږي چې سړی بخښنه غواړي د الله پاک نه بس دا غټ ګناه هم الله پاک معاف کوي او وړوکی ګناه چې کوم دی دا په بار کولو سره دا وړوکی نه پاتې کېږي دی بیا غټېږي وړوکی ګناه دی خو هغه بار سړی کوي د هغې نه بیا غټ ګناه جوړ شي او ځینې علما وایي چې دا کوم ګناه باندې چې د اور د دوزخ د حد او د غضب او د لعنت وعید بیان شوی دی احادیثو کې چې هغه سړی دغه ګناه وکړي په هغې باندې دی مستحق د اور جوړېږي په ده باندې حد جاري کېږي او په ده باندې د خدای غضب وي لکه قتل وکړي حد پې جاري کېږي دی دوزخي دی قرآن کې دغه شان پې راغلی دی خالدا فیها د لعنت مستحقي نو دا اوس غټ ګناه دی او چې دغه شانتې نه نو دا نور چې کوم دی دا صغایر شو واړه ګناهونه دي بهر حال نو د غټو ګناهونه چې تاسو ځان ساتئ نو الله پاک به دا واړه ګناهونه تاسو معاف کوي نو معتزله وایي چې د غټو ګناهونه سړی ځان نه ساتي نو د واړو بیا خدای پاک نه معاف کوي دلته خو چې د غټو د ځان ساتئ نو واړه به تاسو معاف کوي نو چې د غټو ګناهونه سړی ځان نه ساتي نو دا واړه ورته نه معاف کوي چې واړه ورته نه معاف کوي نو دې نه پته ولګي دا سړی کافر دی په دې باندې کافر کېږي دی په اهل سنت والجماعت وایي چې په غټو ګناهونو باندې سړی کافر کېږي نه د غټ ګناه دی ټیک دی بېشکه خو په دې باندې دی کافر کېږي نه دا ځان جدا مسله ده نو همدغه خبره کوي نو کله چې تاسو د هغه غټو ګناهونه بیا د غټ ګناهونه چې کوم دی هغه بغیر د توبې نه الله پاک نه معاف کوي دا د اهل سنت والجماعت د عامو جمهور علماو قول دغه دی او واړه ګناهونه چې دي هغه بغیر د توبې نه معاف کېږي خو بعض علما داسې چې هغه وایي دا غټ ګناهونه هم بغیر د توبې نه خدای معاف کوي بغیر د توبې نه خدای معاف کوي په هغې کې ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه قول دغه دی داسې ډېر کارونه دي چې هغه په غټ ګناهونه دي خو هغه وایي په روژه په مونځ او په جنازې مونځ سړی وکړي په دې باندې الله پاک معاف کوي
بهرحال دا د عوامو د ویلو خبرې نه دي، هغې ته علما دا مفتیان دا فتوا نه ورکوي. په منبر باندې به دا مسلې هغو ته نه کوي خلکو ته، بیا خلک بیا په ګناهونو باندې جري کېږي. نو کله چې تاسو هغه غټ ګناهونه د هغې نه ځان ساتئ، نو خدای پاک به هغه واړه ګناهونه تاسو معاف کړي. او ندخلکم مدخلا کریما، موږ به تاسو داخل کړو هغه ځای د داخلېدو عزتمند ته. تاسو عزتمند کار کړی نو خدای پاک به تاسو عزتمند ځای ته داخل کړي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تاکلوا اموالکم مخرج تاسو مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر چې وي تجارت پر رضامندۍ ستاسو. ولا تقتلوا انفسکم، مو وجنئ خپل ځانونه یا یو بل. ان الله کان بكم رحیما، یقینا الله پاک په تاسو باندې مهربانه دی. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، او څوک چې وکړي دا کار په زیاتی او په ظلم سره فسوف نصلیه نارا، نو زر د چې موږ به دې داخل کړو اور ته. وکان ذلک علی الله یسیرا، او دې دا کار په الله باندې اسانه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که تاسو ځان بچ کړئ د غټو هغه ګناهونو چې تاسو ته منع شوي، نکفر عنکم سیئاتکم، نو موږ به لرې کړو معاف به کړو تاسو ته ستاسو هغه واړه ګناهونه. وندخلکم مدخلا کریما، موږ به تاسو داخل کړو هغه ځای داخلېدو عزتمند ته. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا